فرمائی راشم دروازے د جنت ته وبیټه کوم، انا اول من یحرک حلق الجنه ولا فخره. فرمائی زه اول هغه انسان یم چې د جنت دروازې زنځیر به زه خوځومه، په دې څه کبر نه کوم. دربانچی به آواز کوي دروازه کې څوک ولاړ دی؟ مبارک به فرمائی انا محمد صلی الله علیه وسلم. صبر وکئ دروازه کولاوم. خالق لا یزال امر ما ته کړیو چې ترسو محمدی مصطفی را نشي دروازه چاته کولاونه کی. زه مامور پدې یم چې دا دروازه به تاسو ته کولاوم. بیا ورته دروازه کولاو شي. نو بیا هغه داسې د جنت دا درشل په منځ کې فاصله تاسو ته معلومه ده. یو حدیث کې راځي وي چې د مدینې منورې نه چې مکې معظمې نه چې بصرا د شام ته څومره مزل دی، دومره یو فاصله ده پکې. او یو کې چې کوم دی صنعا د یمن یادېږي چې هغې ته څومره مزل دی، یعنې کافي پراخه ده. خو دومره مخلوق به وي، مبارک فرمایي چې کله پې دننه کېږي که نه دومره پټیل به ور روان وي چې قریب ده چې دا اوږې وخیږي سره، دومره په رش به دا خلک ورننوځي. تنګ به وي، د حشر میدان به تنګ کړي وي او سر سړی به زور کوي. دا سوچ به م ورسره وي چې بنګله رانه بل څوک ونه نیسي که نه. او هغه خو نه ورکېږي. صحابه عرض کوي یا رسول الله دا خپل ځای به پېژنو بیا پکې؟ وی دا دنیا کې چې خپله دروازه درنه نه خطا کېږي دې نه به هلته ښه ماهر یې د خپل کور په پېژندو کې. خطایي پکې نشته وي، داسې ډایرکټ به ور روان یې، خپل هغه بنګلې ته به ور روان. انتظامات زیات دي. غټه جلسه کې ګډوډي هله راځي چې انتظام والا کمزوري که نه، هلته انتظام ډېر عجیبه برابر دی که نه. تاسو ته پته ده چې فرشتې څومره ډېرې دي. دا انسان یو راواخله، مازدیګر کې دوه فرشتې راشي یا دوه درنه بره لاړې شي. دا خو یوازې کرام الکاتبین د شپه ورځ کې څلور در سره دي که نه دي؟ څلور فرشتې خو یوازې یو انسان سره د لیکلو د اعمالو دپاره مقرر دي. ما یعلم جنود ربک الا هو. د الله لښکرې د الله نه سوا بل څوک نه پېژني. دا ډېرې زیاتې دي، لوی لښکرې دي. نو انتظام ډېر عجیبه دی هلته شوي دي. شپږ شفاعت شوم شفاعت چې جنت ته ننوځي او خو چې څنګه ننوځي نو په اوله تحفه کې به درته د مایي جګر ورید شوی څه حصه د هغې، نو دا به وخوړلی شي. خو چې دا دې وخوړه نو سباناري ټیم به راشي. نو بیا یو غټ غویی دی، دا غویی ورید شوی او پوخ شوی، په یو ټیم باندې به ټول جنتیان پې راټول شي او خوراک به د اطرافو د هغې نه کوي. دا به څومره غویی، یو غویي نه به ټول جنتیان خوراک کوي. نو چې ښه خپل ځایونو ته ورسېږي او په نعمتونو ماړه شي که نه، نو چې سړی موړ شي نو بیا بل ته خیل شي، اوهو دا خو زما هغه صف کې چې افلانې را سره خو نشته جنت کې، زمونږ رشته دارانو کې افلانې نشته دي. بیا به نو متوجه شي اوس تالاش چې وکړي به نه وي او دا خو جهنم ته تلي. نو بیا چې الله تعالی سره دیدار کله کېږي نو دی به ورسره همدا لانجې کوي چې زما یو ملګری و، زما رشته دار و، هغه دې ولې نه دی راپرېښی دلته. دا لانجې مخاصمې به کوي. نوره مخاصمه نه ده، سپارش د شفاعت به کوي چې ما سره راپرېږده جنت ته. نو الله تعالی به دوی ته اعلان وکړي جنتیانو ته چې ځئ جهنم کې چې د چا رشته دار او خپلوان او انډیوالان پراته دي روی بس. دا اوم شفاعت د هر جنتی کار دی. ګورې ښه، د هر جنتی کوي. بیا بس هر څوک به ځي او خپل رشته دار به راوباسي. په دا شفاعت د رسول الله مبارک څومره پراخه پیمانه لري. مبارک چې کله راورسېږي نو د جهنم مالک فرشتې ته به ووایي چې تا سره د جهنمیانو کم کتاب دی هغه کتاب راکړه، دیوان چې کم نمونه پکې لیکل شوي. نو هغه کتاب به بس ګوري، فلانې د فلاني زوی د چا امتي دی؟ د محمد مصطفی امتي دی. فرشتې ته به وایي دا خو وباسه نه، چې کم خپل امتي ګوري یا به تې وباسي. آخره پورې به دا ټول کتاب مطالعه کړي. مبارک به سوچ راشي چې هسې نه کم یو پاتې نه ایرانه، نو دا کتاب به بیا د سر نه شروع کوي. چې شروع کوي نو مالک د جهنم به ورته وایي یا رسول الله دوباره کتاب مه ګورئ، ما ته په یقین سره معلومه ده چې ستا یو امتي هم جهنم کې نه دی پاتې شوی. دا ټول وتل ختم شو.
او اتم شفاعت چې کوم دی رفع د درجاتو د په داخل د جنت کې. جنت کې بازار دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره شاګرد سعید ابن مسیب مخخه کوي، نو دی ورته وایي ځه الله تعالی دې زما ستا ملاقات د جنت په بازار کې وکړي. نو سعید ابن مسیب ورته وایي ولې جنت کې بازار هم شته دی؟ نو ابو هريره صاحب ورته وایي کښېنه کنه چې حدیث درته بیان کړم، جنت کې بازار شته کنه. هلته شپه ورځې خو نه راځي کرم، داسې ورځ ده، خو د جمعې د اندازې موافق لکه 7 روزه چې حساب شي اندازتن دومره وخت بعد به د الله تعالی دیدار د یو جلسه جوړه شي. څه منبرونه به د نور نه جوړ وي، څه ملغلرو نه به جوړ شي، څه به داسې قیمتي آخري سر به د مشکو ډیری وي، نمبر په نمبر د خپل مقام موافق به په دې منبرونو خلک ناست وي، جلسه به وشي. په هغې کې به بیا د بر نه یو پرتاو د رحمت وشي لکه شبنم غوندې، هغې کې به داسې خوشبویي وي چې د انسان پوزو به دا خوشبویي نه یې حس کړي، او دا خلک به دومره د نور او د فیض نه ډک شي چې کله دا جلسه ختمیږي ورته به وویلی شي بار بازار لګېدلی ورشئ ساخرې واخ. بازار به لګېدلی خو دکاندار به پکې نه. یو حدیث مبارک کې راځي دی کې به څه شي نو څه پکې خرڅېږي؟ وی دی کې تصویرونه دي، دی کې د حورو د غلمانو تصویرونه دي، او دی کې چې کم دی نو نور تصویرونه دي. نو چې یو تصویر به دا ډیرین د تصویرونه دي، دا به ښه بلا شی ځان سره واخلي، ښه د یوې هفتې کار به واخلي ځان سره، کمرې ته به لاړ شي، هلته به بیا سملي به دا کتاب به کولاو کي یاره دا حوره خو ډېره ښایسته ده چې یوه خو زما هم داسې وې، نو ستا په حورانو کې به یوه داسې شي لکه دا تصویر کې چې کوم تا تمنې کوي، نو بیا به پکې د بلې حورې تصویر راشي، یاره چې دا یوه خو پکې داسې وې، نو یوه به هغې ته ووړي پکې. یاره سخت د نعمتونو ځای دی ګورې ښه. هلته بازار کې وي تصویرونه خرڅېږي، دا خرڅېږي نه به دا راوچته وه، او تصویرونو کې بیا خوښوه ځان لپاره، او بل پکې دای چې یو تصویر دې خوښ شي چې ډېره بهترین ښایسته او ځواني ده، او دا خپله ځواني خوند در نه کوي، یاره چې زه داسې وې ښه به وه چې ځان ته ګورې ته به په هغه شکل باندې وخورې. دا نو دلته چې کله خلک ګرځي نو د دې نورو جنتیانو سره به ملاقاتونه کېږي، او د بره مقاماتو والا خلکو سره به میلو شي، اولیاو سره، دا به ډېر نوراني وي، ډېر به ښایسته وي. نو دلته به یو بل ته دعوت هم کېږي، یاره تاسو نن ما سره لاړ شئ. نو چې کله دعوت ته ورشي نو چې د هغه بنګله وګوري او د هغه جنت وګوري او د هغه حورې غلمان، نو دا به یې ډېر خوښ شي. چې خوښې شي نو را به شي رسول الله مبارک ته وي یا رسول الله زه خو نن فلاني کره تللی وم، د هغه خو داسې عجیبه بنګله وه، زما ډېره خوښه شوه. نو مبارک به ورته فرمایي خو د هغه عمل زیات و که نه، تا نه عمل ډېر کړی دی، نه وي زما هم دا خوښه ده چې زما هم داسې بنګله شي. نو رسول الله مبارک به دعا شروع کړي، یا الله دا امتي داسې چې بنګله غواړي، داسې جنت غواړي، ورکړه ورته چې خپل جنت ته لاړ شي نو خپل جنت به په هغه بنګله بدل شوي چې کوم د ده په زړه کې ارمان دی. دا اتم شفاعت د رسول الله مبارک سره چې دعا چاته وکړي، عمل خو یې کمزوري وي، خو د مبارک په دعا باندې به الله تعالی ورته دا بهترینو خلکو هغه شفاعت جنت دته ورنصیب کړي. علماو څه نور اقسام هم دي کې بیان کړي دي. په دې شفاعتونو کې د دنیا شفاعت تم کولی شي ښه، چې مسلمانی ته بل ته دعا کولی شي، خو لږ دومره کوئ چې خپلې بړستن سره خپې غځوئ، خپلې بړستن سره خپې غځوئ، داسې دعا کوئ چې ته پوه شي چې دا سپارش زما د قبلېدو دی. اوس داسې دعا کوئ که نه، لکه اوس ته دعا غواړي چې یا الله بیماران د اهل اسلام ټولو ته شفا ورکړي، نو دا خدای کله هم ستا دا دعا نه قبلوي، تا خپلې بړستن نه خپې وغځوئ. ته دومره باتوري په دې وړه خوله باندې دا ټول بیماران ښه کوې په هسپتالونو کې، دا ټول مسلمانان دا دعا غواړي که نه، بیماران د اهل اسلام یا الله ټولو ته شفا ورکړي، د چا په خوله شفا ورکړه ورته. داسې مه کوه، لږ څه ناڅه قید لګوه، یا الله دې مجلس کې چې بیماران دي دې ته شفا ورکړي، داسې ووایه، یا زمونږ کور کې یا د فلاني کور کې داسې یو یا دوه ځان ته ګوره چې دې ژبه کې دې څومره زور درته ښکارېږي چې زما په خوله الله څو کسان ښه کوي که نه، نو بیا هغه غواړه.
او چې ستا په خوله دوو ته شفا نه ورکړي او ته ټولو مسلمانانو ته نه ختئ، نو دا دعوه ده که نه یو غټه؟ دې سره خیال کوه. یوه خبره شته هغې ته م خیال وي، هغه کمال محبت دی، کله کله ذوقا و محبتا بعض روایات شته دي، خو هغه مدار د شریعت نه ګرځېږي، هر سړی په هغه مثابت بې نه وي. مونږ ته میزان د شریعت دی، مونږ به د هغې زندګۍ لاندې وخت تېرو. یو نیم کس به د فرط محبت نه یو کار کړی وي، هغه سره به هغسې معامله شوي وي، خو هغه بې مدار د شریعت نه وي زمونږ دپاره. لکه یو روایت کې راځي یو سړی و، هغه به وی چې یا الله د رسول الله مبارک ټول امتیان جنت ته بوزه او د دې ټولو امتیانو برخه عذاب ما ته راکه. هغه چې مړ شو الله تعالی وبخلو، وی تا د رسول الله مبارک امت سره محبت ښکاره کړی دی، تا خپله قرباني ورکړې دی امت سره. نو دا ګوري دا هغه فرط محبت نه دا عمل کړی دی، دا کار یې کړی دی. کله چې د الله خشیت کې کله سړي غالب شي یا محبت غالب شي، بعضې کار صادر شي، هغه مدار نه ګرځېږي. اصول زموږ دپاره چې یو سړی دغې مقام کې نه وي، هغسې ځان نه هغه جوړوي. بیا مونږ او تاسې به د خپل انداز موافق دعا غواړو چې هغه پوهېږي چې اوس ایمان الله قبلوي. نو دنیا کې شفاعت تم کولی شي، خواص هم کولی شي، او فرق لري. نو د خواصو دعا به ډېره قبلېږي، زما ستا به لږه قبلېږي. په قبر کې چې کم شفاعت دی، پیغمبرانی کولی شي، شهیدانی کولی شي، قاریانی کولی شي، او بعض علما صدیقین اولیاء داخلي پکې چې هغې کولی شي. او ورځ د قیامت کې چې کله سپاس خبرې هغه شفاعت او الله تعالی چې کوم دی په غضب باندې وي او حسابي نه شروع کوي او مبارک سر په سجده ږدي، دا شفاعت مخصوص دی د ذات المصطفی صلی الله علیه وسلم. ورځ د قیامت کې چې ټول د میزان د چا سپک شوي مبارک دعا کوي، هغه بیا درنیږي یا چټۍ ورکړي یا چې دا مخصوص دی بذات المصطفی صلی الله علیه وسلم. او دا شان پل صراط سره چې کوم شفاعت کیږي، دا مختص دی تر پیغمبرانو علیهم السلام، د انبیاء علیهم السلام نه سوا بل څوک دا شفاعت نشي کولی. دروازه د جنت چې کم سپارش غواړي او شفاعت غواړي، هغه مخصوص دی تر ذات المصطفی علیه السلام، د مبارک نه سوا بل څوک نشي کولی. داخل د جنت کې چې بیا جهنمیان د جهنم نه پرې وباسو په شفاعت، دا د هر جنتی کار دی، خو د هر چا خپل انداز به معلوم وي، او د رسول الله مبارک د شفاعت پیمانه به پکې غټه وي. او داخل د جنت کې هغه د اوچت مقام والا مقام بدلیدل چې خپل جنت دی په هغې باندې ووړي، رفع درجات راشي بدون عمل په شفاعت باندې، نو دا مخصوص دی بذات المصطفی صلی الله علیه وسلم. نچوړ زما د بیان موضوع د شفاعت و او د هغې اقسام بیانولو، او په هغې کې اوس چې کوم وهابیان دي، نو وهابیان د برزخ شفاعت نه مني، قیامت په ورځ باندې دا اول شفاعت مني، د هغې نه بعد چې دا رفع د درجاتو پکې راځي دا شفاعت نه مني. داخل د جنت کې چې رفع د درجاتو دا دغه شفاعت نه مني. درې څلور قسمه د شفاعت د انواعونه منکر دي. ټول په ټوله شفاعت نه چا انکار نه دی کړی، هغې کې خو نصوص موجود دي صریحه، هغې نه څوک انکار کولی شي. کتابونه چې لیکي چې معتزله انکار د شفاعت نه کړی، دا د دې بعضې انواعونه انکار کوي. او هغه دې زمانه کې هم داسې خلک شته دی چې د بعضې انواعو د شفاعت نه انکار کوي. الله تعالی دې مونږ ته د رسول الله مبارک شفاعت نصیبه وګرځوي. وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف ولولئ.